إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وصدق رسوله. دا د قرآن مجید له مکی سورتونو یو سورت دی. ما ووایه لفظي ترجمه خو به تقریبا زده وي، وایي دا په جمعو کې مو ویل کېږي، په روزو کې مو ویل کېږي، سکولو کې مو ویل کېږي، په هر شي کې. الله تعالی وایي موږ د قدر په شپه، د عزت په شپه، د احترام په شپه قرآن مجید نازل کړی، او دغه شپه تر زرو میاشتو بهتره ده، تر زرو میاشتو بهتره ده. او په دغه شپه باندې جبریل امین او نورې فرشتې راکښته سي د سهار تر وخته پورې، خیر و برکت لپاره، د خیر و د خیر د علم او د اصلاح په مجلسونو کې شرکت کوي، د برکت لپاره راکښته سي. مطلع الفجر یعنې تر طلوع فجر. عام طور دا خبر مشهوره ده چې شب قدر په روزه کې، یعنی اکثر احادیث دا وایي چې په روزه کې. بیا په اکثرو حدیثو کې دا دی چې د روزې په آخري عشره کې. بیا لکه حضرت ابی ابن کعب چې هغه قسم خوړی، لکه په مسلم کې چې روایت، حضرت عمر ابن الخطاب، حضرت علی، عائشه اما وغیره له ډېرو صحابهو دا مروي دی چې هغه د 19مې شپه ده، هغه د 19مې شپه ده. او ابی ابن کعب ګرځه قسم چې دا 19مه شپه ده. اصل کې دا د انسان فطرت دی، د انسان فطرت دی. هر انسان چې بد وي، ډېر بد وي، قاتل وي، ظالم وي، جابر وي، د هغه په فطرت کې الله تعالی دا ایښي دي چې دی یو پیکیج غواړي. مثلا ما 10 قتله کړي دي، اوس که د دعا یو صورت یي، د بخښنې یو صورت یي، نو دی وایي زه راګرځم. بیا یې نه راپرېږدي، نو کله یې ماحول نه پرېږدي، کله یې یاران نه پرېږدي. زموږ ماحول خو هم دا ده. اوس ته یوه ګناه دلته وکړه، حضرت ابوذر غفاري رضی الله عنه لږ نازک مزاج، حضرت ابو هريره رضی الله عنه سره پر څه مسله باندې وخوړه. ته که موږ عام طور ته یو وایي زه بله وایم، دی بله وایي هغه بله وایي، نو ده ورته ویلې ولیبن الیهودیة، ای د یهودنې زو، د یهودنې زو. حضرت ابو هريره خو هغه دی سو وایي زه د بغور ول، اردو ورته تانه وایي، پښتو ورته بغور وایي، نو بغور یې د مور. نبی صلی الله علیه و آله وسلم له حضرت ابو هريره شکایت وکړ، نو نبی صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا ابا ذر، ای ابو ذر. ذر اصل کې مژیو ته وایي، دا سره مژي چې ذر، دښته په زال ری باندې ذر وایي، ابو ذر دښته ذر وایي. لکه مشهور شاعر دی امرؤ القیس، هغه وایي من القاصرات الطرف لو دب محبل من الذر فوق العتب منها لاثره. نو هغه د که ترجمه غواړي خامخا د امرؤ القیس د شعر، نو هغه دا ده چې وایي خوشحال خان وایي که د ګل پاڼې که خطي، خطي معنا کالي، که د ګل پاڼې که خطي لا به هم باندې جګیږي. هلته جګیږي نه دی، په کلیات کې څرخیږي. که د ګل پاڼې که خطي، لکه بیا به هم باندې جګیږي، لا به هم باندې جګیږي، لکه ستا نازک بدن دی بل به نه یې بدن هسي. دغه ترجمه ده، د هغه شعر دا ترجمه ده، خو ناشناس نه ده ویلي.
ناشنا دا مصره نه دی ته سره پېښ نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ابو ذر غولا ولن فیک من آثار الجاهلیه پتا کی د ناپوهی د زمانه څخه جراثیم پات د ناپوهی د زمانه څخه جراثیم پات کېدای شي څوک ووایي چې دا د صحابي مبارک ووایي نو خو دا ډېر بد څنګه د جاهلیت اثار کې پاتې او هغه ځای انا شئتم هغه ځای چې وګورئ هغه ځای چې په قرآن مجید کې وایي چې نساء چې دي ښځې چې دي هغه ستاسې حرث دي ستاسې فصل دی کیتی ده ورځئ انا شئتم څه د راچستې خوښوي کیف شئتم تر دغه لاندې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت دی د عبدالله ابن عمر مبارک وایي ان والله ان عبدالله ابن عمر اوهم عبدالله ابن عمر په تفسیر کې خلاصه وایي ان هذا الحي من اليهود یا من اهل الكتاب دا خلق چې وو دا يهودو او اهل کتابو عام النصارى او عام انصارو چې د هغه د يهودو تابعداري کوله په دغو شیانو نو دا هغو په ذهن کې بیا دا سوال پیدا شو بیا دا آیت نو ګایم څه درته کوه که د سوچ ورته کوي ګایم دا درته کوه چې کله په یو فعل کې د بل چا اتباع وکړي په دغه سړی نه ګناهګاره شي بل چا اتباع وکړي په دغه سړی نه ګناهګاره شي او نه دا الزام دی نه کفر دی نه یو شی دی نه بل شی دی نه بل شی دا ما یوه خبر وکړه چې دا جاهلیت دی اول موږ ګناه چې یو سړی په ګناه اخته سي نو ما دا ویل چې انسان په فطرت کې دا دی چې هغه پې کېږي غواړي هغه رجوع غواړي بد کار یو سړی مسلسل نسي کولی خپل ضمیر لازما پښیمانه کوي یو ورځ یا کله کښېني پښیمانه سي څوک وولي د هغه حالت چې هغه یې پښیمانه کي کله د هغه کوچنیانو ته وګوري پښیمانه سي کله خپل ځان ته وګوري چې زه طاقتور یم ګټه کولی سم د پیسو دپاره ما دی مړ کوي پیسې څه شي دي ما ته څه ګټه ده دا دي په یوه میاشت کې خرڅ شوي دا سړی به مړ کوي نو بس د هغه په ذهن کې دا وي چې هغه رجوع کول غواړي خو رجوع کول چې دی زموږ په معاشره کې نسته دوی ویل په پېښور کې یو سړی پېښور والا و دا سیدان ته پیران ویل پیران نو ویلې ول پریانو نیولی دوی ول پیرانو لیور ولی دا سیدان لیور ولی هغه به دم پر هغه چې ورلی سید له پیر له ورلی نو پیر ورته ویلې ولاره جمعه به راځي دوی ورتلی دوې درې جمعې بعد ټیک شو ول چې رالی ول بل ورځ چا ورته ویلې ول هلکه چیرې روان یې دول پیرانو لازم هغه دا مرض د څنګه شو دول پیرانو پرېښودم پیران مې نه بریدي پیرانو پرېښود جناتو یلکه خو پیرانو اوس نه بریدي یاله جمعه به راځي زموږ چې سړی ګناه پرېږدي زموږ کلی زموږ ولس زموږ سیمه زموږ علاقه دا سړی به دښته نه پرېږدي زه ورته یو دواړه غلا سره کوو اوس ته وایه زما غلا پرېښود نو ستا په خلاف اوله ګواهي زه کوم نه به پلانې غلا کې راسره شریک دا پلانې کې اوس چې هغه وایي په جیل ما هغسې نه نباسي نو تر دغه ښه دی چې کې لګیا کله کله دغه ته کله کله معاشره دا راځه چې یو بد کار وکړي زموږ په معاشره کې پټېده نشته یو بد کار وکړه هغه موږ ته شاید ډېر ښایسته خبر کړي هغه ته چا ویلی ول موږ صدیق یو رفیق یو دوستان دوله عجبه دوستانه اوس به زه ستاسې په مخ کې اودس مات کړم سهار ولاسې مشرق و مغرب ګرد په خبرې نو ته یې زما د اوداسه حفاظت لا نه شئ کولی د نور واقعاتو چې زه په ګناهو مبتلا یم بل شی یم نور غلاوې مې کړي ډاکې مې کړي یارانو دوستان لکه دي نو چې سړی یو کار غلط کار چې ونیسي بیا توبه کوي دوی ورته وتړي هغه ورته یادوي وده ته یې یادوي د ده پلار ته یې یادوي د ده نیکه ته یې یادوي ونسله خو یې قسم کړی دی چې ونسله به هغه سړی هم شرموي اولاد هم شرموي نمسی کړوسی کوسی کودی پردی ګردو ته یې یادوي ګناه چا کوي دا ګناه به یو سړي
هغه هم بیا پرېږ کې د توبه بیا کښېني نو خو نه پرېږدي. کله کله پر سړي خپله ویره غالبه سي، رجوع یې نفس غواړي، ضمیر یې غواړي، ملامتیا هغه غواړي چې رجوع وکړي. اوس نه پرېږدي وایي فرض یې کومه زه نن توبه کوم، که خلک را خبر سو وزنم نو نیسي بس هغه عمره وایي ورځ مړه به سم دا راوکړه. نو دا د انسان فطرت دی چې انسان بد کوي خپل ضمیر یې ملامتوي، خامخا یې ملامتوي، یو ورځ نه یو ورځ یې ملامتوي. نو چې ملامت یې کړي دی ته پناه ځای غواړي. نو الله تعالی په جمعه کې هم پیکیج اخلي، په میاشت کې هم پیکیج اخلي. یو خلک د کال پیکیج هم شته. دا په جمعه کې وایي د جمعه په ورځ باندې د جمعې لمانځه بعد د ماښام د مانځه پورې یا د مازدیګر لمانځه بعد د ماښام د مانځه پورې چې سړی درخواست کوي او د الله تعالی څخه غواړي، نو دغه تر په میاشت کې 4 جمعې دي نو پیکیج دی الله تعالی. خو د کال په کال کې دا یو وار راوګرځي او بنده ته وایي که چیرې پر خپل ضمیر ملامت کړی، پښیمان یې، غلطۍ درته سوي دي، نو بس راسه رجوع وکړه، الله تعالی ته جوړه وکړه. الله تعالی خدا در دربار نه دی چې حساب غواړي، حساب نه غواړي. د خلکو سره چې هر چا سره چې ښه کوي، چې جوړه کوي، هغه به وایي دا راته ثابت کړه چې ته معافي وغواړه پر د قاري و بیل بیل بیل. خدای تفصیلي معافي لا هم نه غواړي، اجمالي هم دي ورګردو پښیمان یم یا دا ویلی یا الله له الف درې چې ما څه کړي دي ورګردو پښیمان یم. دلته خو به ته ورته وایې چې زه ستې ګرځېدلی وم غلا مه ګړ کې وه او هغه پلانی سړی دا تراو هغه دا تراو بیا دا تراو، اوس بیا دا تفصیل به ورته وایې. اوس نو زه پښیمانه یم در راغلی یم، دا کلی مو هم در راوستلی دی. او دا هم فرق د الله تعالی او د الله تعالی د بندګانو. موږ په خوا کې چې یو مجرم چاله دغه یې ورسي نیمه موږ پسې چا مړی و ته ورته ته ورسره دا وکړه ورته ما معاف سوال نه پیدا کړي چې معاف قوم به ګرد ورسره ورځي، د قوم سرکرده رهنمایان به ګرد ورځي، د قوم سردارانو نوابان به ګرد ورځي. هلته به ورته وایي چې ننوات کې کو ننوات یې راغلي، نو چې به ننوات یې راغلې بیا دوی درته وایي که ته دغه سړی وزنی مړی کړي که نه وزنی معاف یې نو هغه وایي موږ معاف. الله تعالی وایي دا نسته هر سړی د یکړ کښېني، پټ د کښېني، دروځي و د شپې د کښېني، چې هر وخت کښېنستی سي لمازه رجوع کوي، نو زه د هغه رجوع قبلوم. بیا یو خاص ورځ ټاکلې ده، په دغه خاص ورځ خو زه انتهایي یعنې د 82 کاله سر برابره ورځ ده، د 82 کاله برابره شپه ده. نو کله کله خدا درایي ځینې شیان اجزا کوي، جزا نه کوي. لکه نبي صلی الله علیه وسلم چې وایي 3 واره چې کول ووایه نو دا 3 واره کول له قرآن سره برابر دی. معنا څه؟ معنا دا چې د قرآن کوم مضامین دي هغه ووایه 3 واره تکرار کې، نو دا دوی سره که تاسو د قرآن تمام مضمون ووایه. دا معنا یې نه ده چې 3 واره د قرآن ووایه دا د دنیا ثواب لري د تلاوت لکه قرآن چې د ووایه. دوی ورسې یو قبر ته ودرېږي 3 واره قرآن ووایي بس قل ولا مو وویلی یو قرآن پسې ختم کړه، تی ختموه نو تی ختموه. نو دا فی الجزا لا فی الاجزا، په کفایت کې نه دی چې دا کفایت کوي. دا لحظ رایي د دغه دا معنا نه ده چې د دغې شپې هر عبادت د 82 کالو برابر دی. دا مفهوم قطعا نه عبادت هغه دی، خو تا ته کار در وکړي د 82 کال، ستا عمر 82 کاله دی، په دغه کې تا معافي وغوښته په اخلاص باندې له الله تعالی څخه، تا ته د 82 کالو در وکړي. لکه کسټم له سړی ورسي، کسټم له چې سړی ورسي نو کسټم والا چې دی 100 روپۍ غواړي، له تا سره نه وي، له تا سره نشته پیسې، له تا سره نشته، تا سره 500 روپۍ یا له تا سره 100 روپۍ، کسټم والا به 100 روپۍ به راکړي. ته ورغلې ته ورته وویل که نه سره
دی وی یا 100 روپۍ دي، ته ورته بھائی دا 100 روپۍ را سره دي کې غواړې دی وی راځي اوس دا دي خو 100 روپۍ 4 دکان له یو څه د 100 روپۍ شي درکړي، مګر تاله کار د څو وکړي د زور، تاله کار د زور وکړي، د زور په ځای کې بلګي دغه عبادت د دغه شپې غدا سره دي 10 روپۍ 20 روپۍ 10 روپۍ سړی چې اوس ولا راشي تر سهاره به څو رکعته وکړي 50 سل 200 رکعته خو 200 رکعته 200 رکعته مگر الله تعالی یې په دغه درجه قبلوي په 1000 شهر په دغه درجه قبلوي. نو یو سړي ته چې دا دراري آیات ورکړي ورته ووایي چې ستا 10 روپۍ دي ما ته په 100 قبولي، ما ته په 100 قبولي. زه وایم دا درا سړی بګر صحیح نه چې هغه به نه ورځي. نبي صلی الله علیه و وسلم یو ورځ ویل خلک مهاجرت له نه راتلل. مرمات په دا حدیث کې ټکی راغلی مرمات ودخته وایي چې دا دوزي ګوټونه څه دي د دغ په میان کې دا دوه ګوټې په یو پښه کې د دغ په میان کې نه راځي کښنې غوښه کښنې غوښه. نو چې کښنې غوښه نبي صلی الله علیه وسلم ویلې ول که دغو خلکو ته ووایې چې په ماجد کې مرمات تقسیمېږي ورځې تقسیمېږي بور تقسیمېږي ماجد ولا چې سهار و ماښام ډک مګر ودغو ته ووایه چې منزل راځي خدای راځي خدای یادوي رسول یادوي هېڅوک نه راځي سهار راځي نه مازدیګر راځي نه ماښام راځي نه دا درا چې هر بنده دا سوچ وکړي چې د الله تعالی په دربار کې زما زه دغه شپه په دنیا عبادت باندې قبوله ده نو دا د الله تعالی ډېر لوی احسان دی، موږ له ډېر لوی پیکیج راکړ. البته موږ چې توجه نه کوو چې عبادت و الله تعالی ته وکړو هغه ولې نه کوو، هغه غلط فهمي. کله کله خدا درایي چې د انسان په ذهن کې یو شی راشي لکه پلار وزوی ته وخښمږي هر څه ووایي دی چورت نه کې وایي ولاړ شي بازار له ولاړ شي کوټې له ولاړ شي کراچي له ولاړ شي چکر ووایي پلار خښمېدلی دته د پلار طبیعت معلوم وي چې پلار مې نرم سړی دی ارام دی کې یو څه غږ راته وکړي یا ما یو جوش کنځل وکړي خلاص. نو بندگانو په ذهن کې دا جوړه کړې چې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم الله رحمان الرحیم معافي کوي. نو ارامه دی که ته دوزخ ته واچولو نه چې څه شي دوزخ نه کلمه مو ویل کې دا هر شی مو ویلی دی دغه مو کړی. نو کله کله خو د بنده دا خیال وي چې د الله تعالی رحمت پر خپل ذهن باندې غالب کی بنده رحمت پر خپل ذهن غالب کی د الله تعالی بس زړور سي. فارسی کې چې وایي کرم ہے تو مارا گستاخ کر وایستا احسانات زه ګستاخ سړی چې چا سره ډېر احسان کوي اوس د یو شنې سره ته بازۍ کوه دی به درولې شي په دا مخه د پچولا اوس دی ګستاخ ولې ته مینه ور ډېر ورسره چې مینه نه ورسره کوي هغه ته هلته ورس هلته ورځي لاله. نو دغه د رحمت تصور چې سړی پر ذهن ډېر غالب کی نو بیا سړی چې د عبادت نشي کوای بیا سړی له الله تعالی سره مضبوط تعلق نشي جوړوای. نو دا یو شیطانی وسوسه چې بنده ته ورواچ شیطان د دې چال جوړ حال دا چې دغه سړی خدای رحمان ګڼي د باندې راوځي کوټې په غاړه هلکه کور ته نو سره په غاړه دی خدای خو رحمان و رحیم دی د قلب ته یخه وساتي. دا د دنیا مسله ده په دغه کې دی رحمان و رحیم باندې هغه تصور نه کوي چې په آخرت کې کور او بنسته بالټی راخلسي بل هغه ځای رازغلی هلکه څه کوي خدای رحمان و رحیم دی د رابې ولې اوبه دی وایي رحمان و رحیم دی مګر اوبه ډکول غواړي اوبه به ډکوي دغه طرح مزدوري ده کار دی کاروبار دی دی کوي ګرد رحمان و رحیم خدای منی لاغه باوجود کار کوي خلک به تر ماښامه کار کوي دی تر ماخستنه کار کوي هلکه ولې دا کار کوي خدای خو رحمان و رحیم دی نو دی رحمان و رحیم خدای خو بهرحال کار کول غواړي. نو د آخرت په باره کې هم دا تصور ساتل پکار د الله تعالی سره په تعلق کې هم دا تصور ساتل پکار چې د الله تعالی رحمان و رحیم په دې کې یو شک نشته الله تعالی رحمان و رحیم مگر یو سړی ډېر مینه ناک سړی سخي سړی زړور سړی
او پراخ تندي سړی په کلي کې. نو دا اصول دی چې هر څو سخي سړی هغه په لارې پیسې نه ځله غورځوي، یا دورې ته ځي، هغه دورې ته ځي، هغه دورې ته ځي، هغه دورې ته ځي. ته به ورته یو هیله بهانه جوړوې چې ورغلې ورته کښېنستې، حاجي صاحب ما ته دا درنه مسله رابېښه ده، دی به وایي زه درته تعاون کوم. یو څوک به ورته ذریعه جوړ کړي، دغه به وکړي. کله به خپل کلي له راوغواړي، ډوډۍ به ورله وکړي، کله به څه وکړي، یو هیله یو بهانه ورته جوړه کړي چې د ده دا سخاوت، د ده دا مینه، د ده دا ورورولي، د ده دا غمخواري را متوجه کړي. بیا یې دغه طرح انسان د الله تعالی دپاره چې کوم اعمال کوي، نو د هغه معنا دا نه ده چې موږ دا اعمال د دغه دپاره کوو چې موږ جنت وګټو. اعمال موږ صرف د دغه دپاره کوو چې د الله تعالی رحمت متوجه کړو. ربه زه ودرېدم، ستړی شوم، نبي صلی الله علیه و وسلم به ولاړو، عایشې مورکۍ به ورته ویل یا رسول الله، قل ها، ول ته خو خدای بخښلی یې، ته څه له دنیا درجه چې پښې له وګرځوي. دول زه د خدای شکرګزار بنده جوړه شم. نو چې دونې قدر ودرېږي چې پښې یې پړسېږي، نو خو د ده معنا دا ده چې د خدای رحمت متوجه کوي. نو موږ به هم د خدای رحمت و ځان ته متوجه کوو. هغه دپاره دغه پیکیج الله تعالی راستولی دی، دغه روزه ده، دا قیام ده، دغه ماخستن چې تراوی ورته وایي، څوک ورته تهجد وایي، څوک ورته تراوی وایي، څوک ورته قیام اللیل وایي، قیام رمضان ورته وایي. دا ګرد یو شی دی. تهجد منځ نبي صلی الله علیه وسلم کوي په روزه کې 3 ورځې صحابه پسې ودرېدل. نو 3 ورځې صحابه پسې ودرېدل، بیا له بعد صحابه او د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې شروع کړ. نو عبادت دی کول. شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله به ویل که ماخستن د تراویح وکړي، د شپې بیا تهجد کول بدعت دی. هغه دا د عمر په آخري حصه کې چې بیا موقع پیدا کړي، بیا ول بیا دغه وکړي، لا خپل قول یې رجوع کړ. اوس خلک دي هغه د فرض مانځه اوس دا تر دغه راوتلی دی چې ایمان ساتل ګران شو. اوس چې فیسبوک یو شی ګورې، نو ایمان نسې ساتلی، ایمان نه ساتل. پخوا خو به د عمل مسله وه، اوس د ایمان غرابې شو. دا دران نوګي مسلې کوي خلک، سړی ورته ویل چې ای دل کومې خوا راغله. ګرد عمر به ده شاعري کړي، الله تعالی د زور به ورکړی، ښه شاعري به کوي. دی به راولاړ شي وایي دا بدعت دی، دا ګناه ده. او ولاړ یې څوک ځینې وایي دا مونځګر سره ستن، نور زموږ یاران وایي شین والا، هغه وایي دا حضرت عمر شروع کړی، زموږ سره حضرت عمر سره نه لګوي، لحاظ هله دا مانځه سره خو نه لګوي. هغه له حضرت عمر سره لحاظ نه لګوي، نو له مانځه سره څه لګوي. مګر چې کوم خلک یې کوي، دا د هغو دپاره ډېر د نیکۍ منځ دی. نبي صلی الله علیه و وسلم اگرچې دا یو مسله ده چې نبي صلی الله علیه و وسلم یو فعل یو وار 2-3 وکړي، هغه بیا دوامن هم سړی ګواهي سي. یعنې نبي صلی الله علیه وسلم یو کار 2-3 واره وکړي، نو هغه که بیا یو سړی ګرد عمر کوي ګواهي سي. ها البته ګرد عمر کول پکار نه دي، کله پرېښول پکار، کله پرېښول پکار چې نبي صلی الله علیه وسلم پرېږدي، نو کله پرېږدي سړی، کله انفرادي کول پکار. نبي صلی الله علیه وسلم انفرادي کول، نو انفرادي هم کول پکار کې کولای شي. بعض خلکو دا درایي لکه موږ چې اوس که په امام پسې ولاړو خو کولی شو، که یې کړو بس راځه پاته شو، نو بیا خو بیا نه پرېږدي، بیا خو په هغو پسې ولاړ. مولانا عبدالحی لکنوي به رساله لیکلې ده، اقامة الحجة على ان الاکثار فی التعبد لیس ببدعه. هغه وایي پر دې باندې دلیل درته وایم چې په عبادت کې زیاتوب کول، یعنی همیشه کول یا ډېر کول، دا بدعت نه دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم 3 ورځې کړی دي، که موږ یې ګرده میاشت کوو دا څه مسله نه. البته نبی صلی الله علیه وسلم 11 رکعات هم کړي دي په صحیح سند ثابت په موطا امام مالک. نبی صلی الله علیه وسلم تر 11 زیات نه دي کړي. په بعضو روایاتو کې راغلي دي چې 14 رکعات دي، 2 د سهار سنت دي، محدثین دا. عایشه اما وایي څلور به هم کول، 2 به هم کول. یعنی عایشه اما په بخاري کې وایي څلور به کول، په مسلم وغیره کې روایتونه دي چې 2 به کول. نو بس 11 رکعات وایي. نبی صلی الله علیه وسلم خو کړي دي 11 رکعات.
د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې دوی وایي چې حضرت عمر ورته وویل چې 20 رکعاته وکړه. 20 رکعاته دا په کتابو کې لیکل کې دا مسله سته، مګر سند یې صحیح نه دی. سند یې صحیح ثابت نه دی. څوک وایي 4 رکعات دي، څوک وایي 40 رکعات. شیخ الاسلام ابن تیمیه وایي ستا خوښه د ډېرۍ کې لږۍ دواړه جایز دي، که لږه کوي که ډېر کوي دا جایز دی. دغه تراویح په دغه باندې دونه لویه جګړه روانه ده چې ته به وایې د کفر او د ایمان جګړه. او 20 رکعاته تراویح دوی په خپله نه کوي، ته ورته 20 وکړه ولا کې وکړي. ولې وتر که وتر په 20 کې دننه اسمرې نو 19 رکعات، که وتر د باندې اسمرې دوی خو 3 کوي نو 23 رکعات. نو تراویح کومې چې 20 وتر خو قسمار دی بابا. د دغې وجه خو موږ په وترو کې جهر کوو، لکه په تراویح کې جهر کوې، په وتر کې هم په زوره لمونځ وایي، په زوره قرات وایي. نو چې په زوره قرات وایي وتر خو په تراویح کې اسمار دی. نو که ته په 20 کې دننه اسمرې نو بیا خو 19، او که د باندې اسمرې بیا 23. و 20 کومې خواص وې نو ته بې برتب بې زبر بد اذا جاء. هغه ورته استاد دا څه وایي دولدام په دغه درته وویل چې دا منطقي قاعدې دي، ته نه به پوهېږې چې له تب بد زیزا څنګه جوړ. دغه خبر ما کوله چې ایمان محفوظ ساتل دا لویه مسله ده په دغه وخت. اوس ګورئ قرآن مجید موږ وایو، بعض خلک وایي دا حدیث د قرآن د دغه آیت خلاف، دا حدیث د قرآن د دغه آیت خلاف، لہذا دا حدیث ځان نه مني. بای موږ ورته وایو چې الله تعالی ویل لتحکم بما اراک الله، چې ته فیصله وکړې په هغه څه چې تا د کوم علم الله درکړی. نو نبی صلی الله علیه وسلم خو هغه علم چې الله ورکړو پر هغه فیصله کړې. لتبین للناس ما نزل الیهم، چې ته بیان کې خلکو ته هغه څه چې د دوی دپاره نازل شوی. نو بیان ته قرآن حاجت لري. ته هم پوښتنه کولی شې، زه هم پوښتنه کولی شم، زه له تا پوښتنه کوم، ته له ما پوښتنه وکړه. قرآن د اودس بیان کړی، خو دې بیان کړ، مونځ یې بیان کړ، مونځ کوو. قرآن کې دا نشته چې څه وخت مونځونه کوئ. د بعضو آیتونو خلک استدلال کوي په زور، دا نشته چې 2 رکعاته کوئ، دا نشته دونه فرض وکړئ، دا نشته چې دونه سنت وکړئ، دا نشته چې په ولیاړه کې به قرات وایي، دا نشته چې سبحان رب العظیم به وایي، سبحان رب الاعلی به وایي، اتحیات به وایي، درود به وایي. دا ګر شیان نشته، دا ګر باطل دي. اوس ته چې وایې اقیموا الصلاه، مونځ قایم، اوس د مانځه تصور ګرځه نشته، مونځ د څه راقایم. نو خدای به وایي چې نبي صلی الله علیه وسلم د اقیموا الصلاه څه عملي شکل جوړ کړی دی، هغه عملي شکل ځکه. وړ مروز ما اورېده یو پاگل پر فیسبوک باندې هغه ویلی ول قرآن وایي ول ملایان موږ ته وایي قرآن د حدیثو محتاج دی، قرآن د حدیثو محتاج، ول موږ ورته هېڅ نه دی محتاج. نو ده ویلی ول څه له محتاج دی قرآن؟ منځ په قرآن کې فرض دی، منځ فرض دی، باقي شیان چې په حدیثو کې راغلي دي په دغو کې یو شی نه دی فرض. که د 2 وکړه، که د 3 وکړه، که د 4 وکړه، که د 5 وکړه، که د 6 وخته وکړه، که د 1 وخت وکړه، که د په میاشت کې 1 وکړئ، که د په کال کې 1 وکړئ، دا ګرد فرض نه دی. مال سړی ټیک دی، دغه هم در سره ومنله، دغه هم صحیح، مګر دا راته ووایه چې د صلات معنا په لغت کې منځ کړو، دا خو یې شرعي معنا، دا خو د یو ټکي شرعي معنا. لغوي معنا خو د صلات معنا ده رحمت، مهرباني، عنایت. اولئک علیهم صلوات، ته خو دا نسې ویلی چې پر دوی باندې منځونه دي، خدا به وایي چې پر دوی د رب رحمتونه دي، د رب مهرباني دي، د رب عنایت. نو دلته موږ وایو چې نبی صلی الله علیه و آله وسلم هم د قرآن تشریح کړې ده، ته هم د قرآن تشریح کوې، زه هم د قرآن تشریح کوم. نو زما تشریح به معتبره وي که د نبي صلی الله علیه وسلم چې په بخاري کې موجود ده، زما تشریح به معتبره وي چې د نبي صلی الله علیه وسلم که د نبي صلی الله علیه وسلم چې په مسلم کې موجود ده،
زما هغه تشریح به معتبره وي که هغه تشریح چې په سیاح سته کې موجود ده. که ته وایې چې د دغه آیت دا معنا ده، زه وایم نبي صلی الله علیه وسلم دغه معنا کړې ده، نو د آیت دغه معنا ده چې نبي صلی الله علیه وسلم کړې. له دغې وجې موږ په پاکستان کې یو سړی و، د هغه نوم غلام محمد پرویز، هغه مشهور. اوس د هغه مرید دی جاوید احمد غامدي، مرید خیر نه دی، خو نو بهرحال هغه جانشین یم. نو هغه غریب عربي نه سو ویلی، یو شی نه سو. قرآن تفسیر یې لیکلی و معارف القرآن، په هغه کې سم ښایسته تفسیر کړی. په 1941 کې هغه بیا بدلول شروع د عمر تر اخري چې هغه ګرد بدل کړي، هغه د هغه چاپ کېده یې بند کړ، د هغه معارف القرآن چې دا ما د جاهلیت په دور کې لیکلی، دا ترانه دی، منځ دا دی، روزه هغه ده، حج دغه دی، هغه شی. موږ وایو چې قرآن مجید وایي نو د نبي صلی الله علیه وسلم د مطابق به وایي، د هغه د شرع مطابق به وایي، دا بیا خبر منل کېږي. او خلکو پر دغه باندې بیا د پرویز په جواب کې لیکلي دي، پرویز مقام حدیث کتاب ولیکئ، نو خلک لګیا سو د هغه په جوابونو کې کتابونه ولیکل، تقریبا 1.30 کتاب خو ما ته معلوم دي چې په اردو کې لیکل شوي. ترګور د زورور کتاب په هغه زمانه کې د مولانا مودي صاحب د منصب رسالت نمبر ترجمان القرآن ورسته بیا د سنت کې عیني حیثیت په نامه چاوس. پرویز نائب و ډاکټر عبدالودود هغه ورته ویل دا لکه زموږ منیر شاکر صاحب جو هغه ورته ویل د حدیث ګرد جمعیانو جوړ کړي، ګرد جمعیانو جوړ کړي دي، دا د ایرانیانو بخارا او دا او پلانه دا د دغه ځای خلک. مولانا ورته ویل په دا سنت کې عیني حیثیت کې لیکلي دي، هغه ورته ویل ګوره جعلي سکه هلته جوړېږي چې اصل سکه موجودي. جعلي سکه سړی چیرې جوړوي؟ چې اصل سکه په بازار کې چلیږي نو جعلي سکه جوړوي، کنه چې ځای درسه سکه نه چلیږي نو ته جوړه خلک څه وستا 1500 روپۍ دي، بل څوک دا در جعلي 1500 روپۍ جوړېږي نو بیا د کار ځناخته نو هغه وایي د ده خو معنا دا شوه چې ته وایې حدیث یې جعلي جوړ کړي دي، نو چا چې جعلي جوړول نو اصل حدیث خو موجود و د نبي صلی الله علیه وسلم، که اصل نه و موجود نو جعلي یې څه کړو؟ خلکو جعلي څه کړو چې جعلي حدیث یې جوړول؟ نو لہذا دا خبره نه و. بیا ویل ول یا دا قرآن چې دی دا داسې راغلی لکه ډاکخانې والا چې ډاک راغلی، بس ته تعالی قرآن راوړئ ته خلاص فارغ. هغه کې بیا خلکو ورته وویل، تفسیرونه خلکو ولیکل، احادیثو کې خلکو ولیکل، خپل کتابونه خلکو ولیکل چې بھائی دا ته څه وایې دا خبرې؟ قرآن مجید ځه معلومېږي چې نوره وحي هم ستا نبي صلی الله علیه وسلم د قرآن معلومېږي. لکه مثلا یو ځای الله تعالی په قرآن مجید کې وایي وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه، کله په سوره تحریم کله نبی صلی الله علیه و آله وسلم له خپلې ښځې سره دراز خبرې کولې، دراز خبرې پټې خبرې ورسره معلومه دا شوه چې له ښځې سره دراز خبر کولی شي. زموږ به چې وایي چې ښځه چې ده له ښځې سره مشوره بنده ده، له ښځې سره به مشوره نه کوي، ښځه جاهله، ښځه خبر نه شي کولی پلانی پلانی پلانی. له قرآنه دا ثابته شي چې وإذا أسر إلى بعض أزواجه. نو بیا پوښتنه ځینې وسوه چې تا ته یا رسول الله چا اطلاع درکړه دا زموږ د خبرې چې دا مغافیر خوړلي، تا ته چا اطلاع درکړه؟ نو دوی ورته وایي نبأني العلیم الخبیر، ما له اطلاع راکړه هغه ذات چې هغه عالم دی خبردار. اوس الله تعالی چیرې اطلاع ورکړې د په ګرد قرآن شریف کې یو ځای نشته، یعنی په ګرد قرآن کې دا خبر نشته. و نبی صلی الله علیه وسلم ته چې اے نبی صلی الله علیه وسلم دا ستا ښځې چې دي دا ترا پلانې شی کړی، دا ترا کړی، بیا دا ترا وکړه، بیا یې ویې بلې ته وویل بیا دا وکړه، دا نشته، دا په قرآن مجید کې نشته. ته به څه وایې وحي څه شوه؟ نو وحي معلومه ده چې له قرآنه د باندې شته. بل ځای په قرآن مجید کې د سورت غالبا سورت توبه ده یا اعراف، وإذ یعظکم الله احدى الطائفتین، کله چې الله تعالی ته سره وعده وکړي چې په دواړو ډلو کې به یو درکړي، ته یو جنگ له ډله راغلی و په بدر کې او یو چې د غنیمت والا
نو تی د غنیمت والا غوښت الله تعالی ولیا چې د جنگ والا لړلې سر جنگ وکړه الله تعالی وی الله تعالی د تاسو وعده کوي په دوه ډول کې دی وی مګر دا وعده په قرآن کې یو ځای نشته دلته خو ستاسو دلته خې بیان دی وعده چیرې کړی دا په قرآن کې یو ځای نشته دا دویمه سپاره کې الله تعالی وی سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها چې دوی پر هغه قبله وو په قرآن مجید کې دا نشته جو بیت المقدس ته سجده کوي دا نشته دلته دا شته چې ته واخوا ته سجده کوله واخوا ته مونځ کوه خدا چا مقرر کړی و په کومه وحی مقرر شوی و دا د قرآن مجید آیتونه نه دا ترا خلکو د قرآن مجید مطالعه کړي دا څه 22 ځایه دا ترا را ایستلی دی چې هغه کې دا معلومه شي چې الله تعالی نبی صلی الله علیه وسلم ته وحی کړی ده خو هغه وحی په قرآن کې موجوده نه ده نو معنا نور وحی ورته کړی ده په احادیثو کې ده په احادیثو کې به کله کله الله تعالی جبرئیل امین ور आवाज ته جبرئیل امین به ورته ووایي بیا به ووایي لکه په اولی وحی کې چې راغلی یا به دا تراو چې د زنجیر چې لکه زنجیر چې پر فرش کښی په دا ترا غنټي په صورت کې به وراله کله کله به الله تعالی د پر زړه باندې الهام وکړي په دا ترا صورتونو کې الله تعالی وحی ورته کوله او دا هغه وجه دا ده چې صحابه ګرد دای متبع غني د متبوع غني د اتباع لازمه غناله کله ته صرف قرآن وایا نو په صرف قرآن کې په یو شي کې اتباع نشته یعنی په صرف قرآن کې دا ګرد دا خوستا تبیانا لكل شيء وضاحت دی داش مگر اته یاد نشته یعنی کو کلیات بیان کړي قواعد بیان کړي کلیات بیان کړي دي نبی صلی الله علیه وسلم تشریح کړي دا اوس دا تر ځایونه په قرآن مجید کې یو اس یا دوه اس ځای الله تعالی بیان کړي دي چې هغه صحابه په دا ګردو پیدا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه هغه یو وخت د مقام ابراهیم کې خلک 2 رکعات مونږ کوي نو یو سړی 4 رکعات وکړ حضرت عبد الله ابن عمر ورته ویل ول 2 رکعات وکړ هغه ول 4 کو ول 4 کې ول ستاپلار 4 کو دوه نبی صلی الله علیه وسلم وی ما ولدي 2 رکعات هغه ول ستاپلار 4 کو دول امر نبی یتبع امام ربی د نبی صلی الله علیه وسلم اتباع وکړ دا که ما د پلار ما پلار لا لږ دي کنه بيسل حضرت امام شافعی ته چا وایي چې چا سره باس شروع امام بایهقی لیکلی په مناقب ویل چا سره باس شروع بیا ورته ویل ولدا روایت ما ته پلانی وایي دا روایت دی د نبی صلی الله علیه وسلم هغه ورته ویل اتقول به تدا قبلای پر دغه عمل کوي امام شافعی ورته وښه دی والما زنار تغلی دی دا هندوانو په چدل دي دړي زبل کلیسا زه ولدم چې راووتم هغه ورته لایڅ د ویل ک کله ما دا ویل د نبی صلی الله علیه وسلم روایت مو کې ما ولیا ذاب لانی خبر اخم نو تی بدا بوسي ان عقلي قد ذهب زما عقل کاری لا کړی دی د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث څنګه بیرته د نبی صلی الله علیه وسلم په مقابله کې سړی د بل چا خبر څنګه ستا خبر واخم ته دا درای د نبی صلی الله علیه وسلم پرېړ د یا آی اوس د منون اشر یو سړی را لګا سوی دی زر شاو خوا جمع کړي کتابونه هغه فهرست ور کړی دی چې زر کتاب شرعي او لغت او حاشیه او تنقید وګر پر بخاری لیکل شوی مثلا یو اشاره دیرشي نو ښکاري اشاره پرته ده و دیرشي بل سړی دا ولاړ شي هغه د بخاری په نامه کې ایامه ټکی ول دی نو ولدا د تاریخ کتاب البخاری د حدیث کتاب کلینی الکافی د کلینی یعقوب ابو یعقوب کلینی ولدا د تاریخ کتاب دی د تاریخ کتاب دا د حدیث کتاب نه دا د اسلام کتاب نه دی خو موږ ګرد نه یو په بوسوي دا خلک نه په بیاږي او دا د تاریخ کتاب دی اوس ورته ویا دا د قطنی نه په بیاږي بخاری نه به بیاږي مسلم نه به بیاږي
سجستانی ابو داود نه په پیږي، ابو داود طیالیسی نه په پیږي، امام مالک نه په پیږي، امام شافعی نه په پیږي، امام ابو حنیفه نه په پیږي، امام احمد بن حنبل نه په پیږي، ابن تیمیه نه پیږي، ابن حزم نه پیږي، ابو یوسف نه پیږي، قاضی ابو یوسف نه پیږي، امام محمد نه پیږي، زفر نه پیږي، حسن ابن زیاد نه پیږي، ابن قاسم نه پیږي، ربیع ابن سلیمان مرادی نه پیږي، اشهب نه پیږي، هیڅوک نه پیږي. د ماډل ټاون یو سړی وایي دا د تاریخ کتاب دی، دا زرو کسانو چې شرې لیکلي دي ده او دا یې ویلي دي چې دا واجب دی، دا فرض دی، دا پلانی دی، دا پلانی دی. دا د تاریخ کتاب دی، دوی غریبان په پوه سوي دي. علما دا تقاضا کوي چې زه به تاسو روان شم. نو د دې معنا دا ده چې د امام شافعي قول چې ان عقلي قد ذهب، که په تا پسې کړم نو خو معنا دا شوه چې عقل مو پرېنځي که نه ومه نشته ځي په تا پسې کړم. ته خو د قرآن آیت هم غلط وی، واتبعوا بعد ټکی مرفوع وی، مفعول چې دی هغه مرفوع وی او دغه اوس وی دا د تاریخ کتاب. لہذا د نبی صلی الله علیه وسلم شرع لا هغه سړی نسی مستغنی کېدای. حضرت علی رضی الله عنه په بخاری شریف کې روایت وای ما كنت لأدا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحدين. زدا ترانه ما چې د نبی صلی الله علیه وسلم سنت د یو چا له خبرې پرېږدم، د چا له خبرې زړی خبر کړي دا هغه دی ناس دی دا وایي او دلته بخاري حدیث دی، د مسلم حدیث دی، د ابو داود حدیث دی، د شیعه سیدا حدیث دی یا هغه ازماغه به مني. نو حضرت علی وایي دا څنګه دغه تره امام شافعي ته چا وویل ول ښه ته دا حدیث منې پر دغه حدیث خو پلاني دا ویلي. نو ده ویل امام شافعي ویل ولو آمرتهم كيف اترك الخبر لقول رجل، څنګه حدیث پرېږدم د یو سړي په خبر. لو آمرتهم کچیر زما د دوی سره یوه زمانه وایه لحاججتهم به، دا حدیث به ما پر دوی حجت ګرځولی و چې دغه واجب دی. قرآن مجید وایي د نبي صلی الله علیه وسلم انتباه وکړي، وایي نبی صلی الله علیه وسلم فلا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینهم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. هر ځای وایي اطیعوا الله واطیعوا الرسول، اطیعوا الله واطیعوا الرسول. د رسول اطاعت څه معنا؟ د رسول اطاعت دا معنا چې د رسول خبره واورئ. د رسول عبد الله ابن مسعود یو زنان، عبد الله ابن مسعود تقریر کوي، یو زنان ناست او نبی صلی الله عبد الله ابن مسعود ویلی ول نبی صلی الله علیه وسلم وایي پر نامساتو د لعنت، پر واشماتو د لعنت، پر مستوشماتو د لعنت، پر متفلجاتو د لعنت. متفلجات چې دا غاښونو کې فاصله پیدا کوي، نامسات چې دا ویښته کاږي له وریځو له بله ځای له بله ځای له بله ځای. دا دونه قدر خبر زده کول پکار دي چې د وریځو د ویښته کښل جایز نه دي د ښځو دپاره. البته که پر مخ بل ځای ویښته وي نو هغه لرې کوای شي. موږ خو بعضې سپین سترګې ښځې به وایي دلته مې ویښته هغه بیا نه لرې کول چې ګناه لري، وایي هغه خو نو لرې کوو دا نو څه ګناه خو نه لري. نو هغه نامسات به درته وایي چې دا ویښته کاږي. واشمات به درته وایي چې بل ته دا شنه خالونه ور وایي، دا د نیل خال څه دا ور وایي. مستوشمات دغه دي چې هغه وایي دلته خال راووه، دلته خال راووه، دلته خال راووه. دا ول پر دغه لعنت الله تعالی وایي ښځه ولاړه کور ته قرآن شریف تلاوت یې کوي، تلاوت کوي یو وارې تلاوت وکړي، بل وارې تلاوت وکړي. دا نه کې راغلي چې لعن الله النامسات والمتفلجات والمستوشمات والواشمات، دا نه کې، دا چې نه کې راغلي دا راغله عبدالله بن مسعود ته وکړي. عبدالله بن مسعود ته ویلي ول تا بل استاد را تقریر کوي، تا دا ګایو کوي چې پر دغو ښځو د الله لعنت دی او د نبي صلی الله علیه وسلم لعنت کړی او دا په قرآن کې. ما خو قرآن وکتې، قرآن کې خدا نشته، اول تا قرآن وکتې و په قرآن کې دا و ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. نبی صلی الله علیه وسلم چې څه درکړي هغه اخلئ، چې څه نه درکوي هغه پرېږدئ.
ولو دا بکشه دی ول دا مال نبی صلی الله علیه وسلم په دغه غوږ واوري نبی صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم تر خبره نه ترې حضرت عمر رضی الله عنه کور ناست دی حضرت ابو موسی اشعری رضی الله عنه غالبا ابو موسی اشعری هغه ورل دغه وروکه یو دوه درې هغه یا دروازه ور وټکوله نو خو هغه نه راو چې نه راووتی دی دا روان دا دغه د بار درشم چې صحابه او اتباع د نبی صلی الله علیه وسلم د حدیثو لازم ګڼل نو دی چې را ترسو دغه سو حضرت عمر راووتی ول سره ولاړې دول دا تر نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې درې واره موجه وروکه اجازه واخې کې در کې چک دی کې نه کې در بیا به هغه ویلې ول ماته راوشه دلته ګواله دی رالی د صحابه یو جماعت ناس هغه ته ویل چې حضرت عمر وسلم هغه وای ما دا غوړ ورته یو بل صحابي ورسره ولاړ چې ټیک هغه ورله ول و معاملې نبی صلی الله علیه وسلم دا ورېدل نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته ویل قد شغلني عن هذا السفق بالاسواق زه د بازار تجارت لدغه حدیثه ګرځولایم په دغه وخت زنه ما بازار کې تجارت کوم صحابه تجارت هم کوم نو تجارت هم کوي دا حضرت عمر رضی الله عنه یو واره حضرت عمر رضی الله عنه یو ځای تللی نو الته وباله کېدلی حضرت عمر رضی الله عنه ورتلی عبدالرحمن ابن عوف ورته ویل چې نبی صلی الله علیه وسلم یو ځای وباله کېدلی تی به ورځئ نه که اله ته واسي ځئ به حضرت عمر رضی الله عنه راوګرځېدی چې د مور دا ده ماخل ابن یسار د خپل خور په باره کې ویل خپل خور نه پرېښوله وچا بیا یو بل زنانه ده هغه چې طلاق شوه هغه ته نبی صلی الله علیه و آله وسلم په میراث کې حصہ ورکړ حضرت ابوبکر رضی الله عنه ورته ویل ول په صحابه کې څوک ستا ماقل ابن یسار ولاړ چې زه هغه ښځه پلانې ته نبی صلی الله علیه وسلم دونه په میراث کې ورکړ جده حضرت ابوبکر رضی الله عنه ویل ټیک دا صحیح یو ار عبد الله ابن عمرو ابن العاص د نبی صلی الله علیه وسلم خبرې ډېرې لیکلې حضرت ابو هريره وایي نبی صلی الله علیه و آله وسلم احادیث تر ما ده هیڅ ډېر نه دي زده سوا د عبد الله ابن عمرو ابن العاص خلق ورته څله ولا غلي کل مالک المسکو مالک المسکو د دزده دا خلک چې وایي په وخت کې د لیکلو دغه نو دو دیرس یا درې دیرس صحابه ولیکل کوي خط لیکای سو لکه دا ډاکټر مصطفی اعظمي وغیرہ په دغه باندې کتابونه لیکلي دي ستا نو دا تر څه پورې درته وویل دا هم تر دې درته وویل چې هغه کومه خبره مو کوله حدیث لیکل دا عبد الله ابن عمرو ابن العاص چې دی هغه حدیث لیکل یو راچا ورته ویل یاره نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ خشمېدلی یو ورځ یې طبیعت خراب وي نو ته هر شي کې لیکې یو ورځ ډېر خوشحاله نو ته هر شی لیکې دا خو چپ دي دا خو خطا دي نو دی رالی لیکلی پرېښو چې لیکلی پرېښو نبي صلی الله علیه وسلم ته یې وویل چې ما ته خلکو دا وویل چې مې لیکه په هر څه کې کله دی د خوشحالۍ په حالت کې کله د خوابدۍ په حالت کې یو دا تر خبر به ته خوله ووځي چې هغه به د دین سره برابره نه ده ویل لیکه د خدای په ذات ما د قسم تر دغه خوله نه وځي مګر حق نبی صلی الله علیه وسلم قرآن هم دغه وما ينطق عن الهوى دی خبرې نه کوي د خواهشاتو پر بنیاد ان هو الا وحی یوحى مگر دا وحی ده چې الله تعالی یې ودته کوي دا ما دا څو احادیث درته وویل د دغه دپاره اخري حدیث ویم چې نبي صلی الله علیه وسلم یو ځای مونځ کوئ بوټونه به پښو چپلې به پښو نو صحابه هم مونځ پسې کوي د جنازې که دغه یې مونځ خو د جنازې مونځ خو یې له بوټو سره کژ زموږ په کلي کې حرام قطعي کژ یې د هغه سره چې بوټونه صفا یې شرطه دغه مونځ هم کژ خو نو مسلې او دغه راوځي بوټونه دا دغه کېدای سي دا نه وایم چې کوی یاست یم کېدای سي جایز دی که چا کول بد رد مه ورته وایاست یا ټیک دی صحیح نو نبي صلی الله علیه وسلم دغه چپلې په پښو وې حضرت جبریل ورغلی چې ستا چپلې چې دی هغه لړلې دي ګنده نبي صلی الله علیه وسلم چپلې په صحابه هم ګوټونه او چپلې په پښو وې ګردې وکړي ګردې وکړي هغه ورته ویل څه نبي صلی الله علیه وسلم ورته وویل ته یا رسول الله تا وکړئ ول ما ته خو جبریل وویل
جبريل وما ته دا ګایو کې نو دول بچ تا وکښ موږ وکښ نو اتباع یې کول. نبی صلی الله علیه وسلم په خپله ویل دي زه چې څنګه مونځ کوم ما ته ګورئ دا را مونځ کوم مونځ دا را کوئ لکه زه چې نو د نبی صلی الله علیه و وسلم اتباع کول فرض دي. اول دا دی چې له پیکیج او فایده اخیستل پکار دي دغه نه دي ترول پکار. او دویمه خبر دا ده چې قرآن د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې مطالعه کول نو دا اوس ضروري د ایمان و بچاوی. کنې اوس پر دا فیسبوک او په دغو شیانو باندې دونه ډېر خلک راځي ای ورته لیکلي شاباس ډېر حق ته وویل د دا خیال چې حق وویل او دلته بیا ملایانو سرزیر کړي دي ځوانان هغه د ملایانو په مخالف کې اوس هر ځای هر ګمراه له ورځي اوس له دوی څه تنګ دي هغه څوک نو هغه روان شي. الله تعالی د زموږ وروستۍ د ګور د حفاظت وکړي. امین. واخر دعوانا الحمدلله. جزاک الله.